ګرانو کتونکو دا مخال منګه دریای سند په غاړه باندې موجود یو. دا موږ تاسو ته ښایو چې اوبو کې کافي سیلاب چې کوم دی نو هغه راغلی دی. تاسو دا پل وینئ که نه، نو د دغه نظاره درته کوو او ډېر کافي اوبه هغه اړخ ته چې وګورئ نو پټو ته دغه تللي دي، خو دې اړخ ته چې کومې پشتې شوي دي نو دا پشتې ډېرې زیاتې مضبوطې دي او په دې وجه باندې دې اړخ ته اوبه نه دي راغلي. ګوره سیند چې کوم دی نو خو ډېر هم غټي که نه، خو چې پشتې ورته مضبوطې وي نو اوبه بچ کوي. نو دلته کې موږ تاسو ته وینو چې دا ډېر کافي مقدار کې اوبه دي، خو هغه اړخ ته پشتې نشته، دې اړخ ته پشتې دي نو دې اړخ ته دا پټي وګوره دا وچ دي. اوس خو چېرې اخوا ته پشتې شوې وي نو تاسو دریای سند باندې څوک هم چې پنجاب ته تېرېږي او ویني نو هغوی به چې کوم دی نو هغوی د هغه اړخ نه چارسدې نه چې راځي نو اوبه ډېرې په زیات مقدار کې چې کوم دی نو هغه اړختونو ته تللي دي او باقاعده هغه ټپره یې وړلي دي. دا اوس وګوره دغه خلکه په دغه اوبو کې منځ کې زه تاسو ته لږ شانتې زوم کوم چې دا دی د اوبو په منځ کې دا تجاوزات یې کړي دي. نو یاره وي یو یړل او دا چلو شو هغه چلو شو، انتظامیه هم ورته په بغو ګوري، دې ټایم کې ورته څه نه وایي او چې بیا یې وړي نو هغه ټایم کې هم ورته څه نه وایي، ګوري ورته خو رسک یو هېڅ هم کار نه کوي. نو دا مې ورته لږې شیبې دپاره د دریای سند چې دا په دې اړخ باندې تېرېږي سند پنجاب کې هم کافي نقصان سیلابونو کو او دا اوبه چې کوم دی نو دا هلته کې روانې دي، دا د کاغان ناران هغه اوبه چې کوم دی نو هغه دلته کې یو ځای کېږي او دا ډېر په لوی مقدار کې چې کوم دی نو کافي زیان شوی دی. تاسو وینئ نو دا مې ورته یو نظر دپاره ښوده چې د اوبو سیسټم ډېر دغه دی نو دلته کې د دې ځای نظاره مې در سره شریکه کړه. مننه.